السلام علیکم محترم ناظرین، زه رضیه مسعود تاسو په خدمت کې حاضره یم. یقینا چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحال وئ. نن د میژه په پودکاسټ کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکی یو شاعر اول ما دی چې دا شاعري هکو د ژوند نور اړخونه هدي. نن میژه د نه د شاعري د ژوند د سفر د فرشو پښتنې زنې کو او بیا قبایلی علاقې دي، په دغه شی شاعرون دي، دغه په شاعري شی د علاقې حالات ها وي، په دغه په شاعري شی مختلف چې کوم شاعر وي شامل وي. نو میژه دنا پښتنه کو چې د شاعري کوم قسم دو او خلق د شاعري په څه وجه ډیره خوشوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه خورکې د توسې نه او د توسې د سکرین د میناوال نه چې نن زه توسې خپل سکرین ته راوستل. ډیره شکریه اول د توسې نه ادا کوم او بیا د توسې د سکرین د میناوال نه ډیره مهرباني. ډیره مننه. اچھا د تو نوم چې دی ها تسلیم نور او د تو چې تخلص دی زرزای تسلیم نور شاعر. اچھا ته دا وشیا چې یو خو خپل پیژندګالي په دا قسم هوا کوي د میژه چې کیم اوریدونکو دی یا کیم تو کسي په سکرین باندې چې په وزیرستان شي د کیمه علاقې سره تو تعلق دی او تو تعلیم څومره حاصل کړی دی او دا تخلص ته چې دی زرزای څه شی دی؟ مننه خورکې. زه خو اول تعارف د خیسرو ستر کلمه چې خل سره لرم، بیا تسلیم نور چې د مو خپل نوم دی او تخلصي نه خو مخشه لکه ورته چې په سر د پوسه سر و س پټ په ملنګ جان نو باندې چاله د لول د مو عمر داسه و ملنګ جان بیا لش کی وخت داسه روغی چې خپل پاور شه چې جواته شو کیسه چې د خو په لیکل کې ډیپ دی سړی. نو بیا زه تسلیم نور نو متر وشتل خپل نو متر وغلم د زرزای چې کیم د درې مسیده کې توپ شپ کې ده. نو په داکشه مو بخره په وژدو خستله په این بلاک شه هوی بارل بیا د خپل ژبې لشکې د مو سره داسې وي چې هغه لیکل مو د 2003 چې سټارټ وخصی و د لشکې پریکټس تجربات سوي د موزیوتای وي پکښې. نو دا کتاب شکل د درې مسیده ادبي ټولنه وشوله جوړ شه کتاب مخکتنه وشوله. نو د دغې سره د نورالند حاجي رفعت الله د اقبال صدر اقبال نو په مشترکه باندې ووي چې یاره د تو د نن با تخلص زرزای سره زه ځنې خبرې د کړلې نه دي خو هغه مطابق هغه چې کوم د روت څخه هغه سره زه جوړ به د زرزي سره زرزای یعنی یو خالي منډپ په تودوله یو راغلی زرزای شوی. اچھا زرزای شوی د هغه په وجه باندې مو تخلص زرزای شو. وس هغه زرزای تخلص چې دی ها یاره چې مو ته مشروم خوښ کو مو بیازتی هغه زرزای شده. شاتو د خپل لکه تعلیم هم مشتر وشیا چې تعلیم د چورا کړای دی؟ تعلیم مو به ترنم پورا کړای دی د تاسیس په تیار د سکول شمه ه کړای دی دغه نه ګومل کوټ اعظم غزالی په سکول شمه ه کړای دی او په آرمی سکول شمه ه کړای دی. خبرال دغه نم نه مخته تعلیم نه مخه مو کړه. اچھا وجوا چې رکاوټ روغای ته تعلیم په منشي رکاوټ متدار روغای چې د مو توجه زتی د سکول نه وښتله یو امتحان روغی چې ځان به ګورم لګېدلی خامخا یم خطا نه لګي ګزار د تورو سترګو. هغې سره د مو زیتي د تعلیم نه زړه مړ شو. نو په لیکل چې سټارټ مو وخاست د مو په دغه طرف باندې جذبه زیاته جوړه شوله او د تعلیم نه د مو مخ ووښت. تعلیم دستی په نم شه پرېږدي بعضې تی مې پرېږدي. اچھا که زه تو نه لږ دا پوښتنه وکړه چې ویسې تو چه مصروفیات دي؟ بیس فی الحال د مو ډریوري مصروفیت ډریوري پارین روغلی بس نه بیا مې ورسیدو کنه ډریوري هڅه که زه په دغه شی تو نه دا پوښتنه وکړه چې پاک ټایم شي تو په نم شه تعلیم پرېښوي او ویسه ته لکه ډریوري کې دا هم بده خبره خو نه ده تعلیم کړی وای آیا ویسه تو ته د تعلیم د نه کولې څومره افسوس کیږي چې موږ تعلیم چې پیرا کړی وای او ډېر شوی او یا مې په نیمایي شي پرېښوي دغه څومره بد دي؟ زه خو داس وایه چې تعلیم بالکل ډیر ښه دی لږ نه هغه د هر چا د پوره ډیر ښه دی که نرغینده دی که ښځینه ده خو تعلیم د سترګې څلور کو رڼوي ته د وبسي خو بیا نیم تعلیم سفر ښه دی
هغه ویلې کېدای شي چې د تو سره نشایي وخت تیر کو د تو سره د هر فیلډ قسم مخلوق وي بیا ډرایوري فیلډ لږ داسې فیلډ دی چې بهرحال ښه فیلډ دی نشو په بد نظر ورته کتای په دغه شی چې کیمې خلک ښه کورینه دي هغه ښه ته درخلا چې کیمې بد وي هغه بد وي ته د ځونه لرې کوه نو په تعلیم نه ضروري زه دا یایې چې یاره سفر نه دی نیم تعلیم سفر دی چې هغه د تو سترګې بیخي افسوس یې درته کېږي چې تعلیم مې پریمایي شي پرېښوې که نو افسوس خې بیخي چې دغه ستړي استمانه تا فکر تیر کړي چې په سکول ورڅه مو ته یې افسوس داري چې په سکول ورڅه مو ته د تعلیم افسوس داري چې پیرا کړی مې چې پیرا کړی مې نه چې بیخي مې ځون پکښې سوی وی شو خو چې په تعلیم د دایرې نه زه وتلی نه وم هغه خو زه دومره افسوس لرم خو بیا شکر وبوسه چې مو په کیمې خلک کښې وخت تیر کړه کیمې کاپنې کښې مو وخت تیر کړه نو حالانکه مو دمره تجربه او دمره پریکټس وشه چې د مو غوندې بې تعلیمه یې سړی او هغې حتی زه ورسېدله چې زه نن ځون په رڼایي کښې بولا ځکه چې هغه خلک مو ولیدل د هغې هغه بد عملي نه مو وشول او ښه مې روغستل چې زه د مشر سره هم وستی پې کولی شم د کشر سره هم پې کولی شم یعنې سفر هم یو تعلیم دی بلکل خو دا خو ویس لکه زه دا ووایه چې دا په هغه انسان باندې وي چې ته شی په تلاش شوې بیا ورته ښه مینده وې چې د باد په تلاش شوې بیا ورته ته باد مندېږي او په ښه په باد شي چې انسان تمیز کولی شي چې ښه څه شی دی باد څه شی دی بلکل نو دا خو طلب ګرځول زه خو یې چې ښه اخلاق انسان ته د انسانیت په نظر کتل خپل پردی په یوه رنګې شمېرول کوم ګیرات نه کول چې په عاجزانه سره وخت راولي د عاجزۍ اخري پاوړی دو چې په اخري پاوړی کښې زه ویلوړ یو پن اخري نشته دی ځون مې په هر شه ناکام حساب کړی دی په ځون په هر شه ناکام حسابول تو کامیابي دي صحیح اچھا د شاعري طرف ته وروشي چې تو شاعري کوم ټایم نه د شاعري شروعات وکړه او هغه کومه داسې وجه وه چې ته شاعري طرف ته راوستې تو شاعري زیاتای پخش اثرات کې چې شاعري علاقائی شاعري دو یو ورته یې چې عشق مجازي عشق حقیقي او یا شاعري په د وطن په حواله سره وي هغه اثرات وي تو شاعري کوم قسم دو نو مننه زه خو امو شاعري چې څومره دو هغه د وطن د خلکو د خوشحالولو د پوره او بیا خاص په خپله وزیرستاني لهجه کښې هدو چې د مو بې تعلیمه خلک ته یې جنډوله ته روشي هغه د بټانې په ژبه هم نه پوهېږي مو داسې الفاظ دې ته ایښي دي چې هغه د مو هغه د غره ساده پاده خلک نه دی په هر ټکي باندې پوهېږي په ساده الفاظ سره او د وطن د خلکو د خوشحالولو د پوره نو مخته یوه داسې خبره هم روغلله چې په نور الله مسیح چې د تعارف محتاج نه دی څه ژبه خرڅول وي کیسه په وژدودو ده ووي چې اخلکه چې په ژبه مې ور تېر شه بیا مو ورته وویل چې نور الله مسیح زه د تو شوګرد یم بیخي کمزوری یم خو مو ګوډ لیک لرم چې تر څو پوره د مو ژوند څه وي د مو د وزیرستان خلک په چانه کم نه دی غیرت یې په چانه کم نه دی رواج دستور یې په چانه کم نه دی نو زه د خپل وطن ژبه ته دومره زور در سره ورکوم چې څو پوره د مو د ژوند وي او د مو د زړه جذبه وي د لیکلی نو ټوټل لیکل تقریبا داسې شمېر که چې د 2003 نه مو سټارټ کړو وخسته 2003 نه یا خو تر 20 پورې راوړو چې پارین مې ها سلطان سرحدي چې د وزیرستاني په ټاکر باندې مشهور دی تر دا پورې مې ها کلمینه لاژلې دي اچھا کیم سنگرونه تا د تو شاعري کیم سنگرونه ویلې دو شاعر سنگرونه خو سنگر نجیب ارمانی تقریبا 350 پورې ویلې دي 350 دا تو کلمینه دا خالی د مو کلمینه ویلې دي دا سه بیرام خپلواک چې د ونه سره تعلق لري مو بیرام او د میر اسلام پښتون صاحب دغه یوه حجره دی میږه خپله دو لکه ازون ته هر څه کمپلیټ کړي دي داسې باریکس نشته سره هر څه خپل سیخ کړي دي نو هغه د پوره خو چې کومه داسې د حجري سندره څه وي مو خپل هغې تعداد نه دی شمېر کړی خو چې ده کې ویلي دي چې یاره مو ویله نه داسې شوي چې یوه سندرو 3 وره ویلې شوي 2 وره ویلې شوي خو یعنې ده په خوله مو در ویدلي دي چې 1600 پوره تعداد مو ته راغلی دی 1600 پوره دغسې مې بیا سلطان سرحدي څه د وطن اکا مې دي شوکت عزیز هم بهرحال ویلې دي او ویس مې یو د ونه د سیمې دی ساحل جان ماشوم یو در استلی دی
اچھا ته تو ایوا سندره مش په خپل سوشل میډیا پلیټ فارم باندې اپلوډ کړی و چار وزیرستان چا بربود کړل او چا د دهشتګرد په نوم مبوط کړل هغه شاعري د چا وا او هغه چې تو کې ما سندره او ویلا لکه پتا بالکل هغه ظلم سره چا درته وویل چې ته ویل تو اوس پښلای دی ته ویلای شي نو مو په حجره پروګرامینګ کې د خپل ملګری سره زه په میوزیک شه پروګرامینګ کوم چې حجره پروګرام وي په سټوډیو کې مې نه دا کړه په دغه سه پروګرامینګ کې زه پروګرامینګ هکاو ځکه چې خپل ملګری یارون د ستون چې دا خوشحال ګرځاو ټول عمر د پوره مخ خوشحال ستلی دي زه چې وس په اخر شنه شيخه په هغه و د شاعر نور علم مسید چې د تعارف محتاج نه دی راونه کاړي کې تو بناو ویلل مې څه د حاجی رحمت الله مخلصیار کلامینه شری دلی پېښور ته څه پروګرام د پورا غوښتي وي بیا ژغ نصیحه ده زتی وطن شه دوزه در ریکارډ ک اول خو بهرال دغه شو سره چې د ریکارډینګ څه پوزیشن وي په داخل شه د مو وخت وتلای و په 2 ملټ چې ورته وتل رحمت الله جی په ماشه کې تو کې شوي دا وای نور علام کې تو به شی وراونه کاډي نور علام کلامینا که اس خپل د جامع منلز باندې وای خپل یو درند ولای لري هغه یو خپل پاست ولای د کلام داسې کلامینا شته چې یا پورې لغو شي د نور علام په شاعري کې یو دمر پاست ولای دی چې ته یو غزل یې دوه مده تو بیا سره وړي چې و مې ا د نور علام تقریبا 2 وکړې دراونه کاډ نه مونږ دیوا او خلک ډېر خوښه کړه ویډیو هغه په نو بخي هغه خپل نمبر خپل څنګه شو ولې لشک مشهور په ټاس وای د دوی ګوته مو یو سندره وا چې ټاس وای د دوی ګوته د شپانو مو مشهور و خو چې د نور علام مسید سے غزل بغیر خالی په ترانم بغیر به ساز نه ورو وتله نو ویس کله کله داسې ژغر وشي چې جر وزیرستان چا بربود کړل هغه دومره په مخ وړل بسی مارکیټ څنګه وته اچھا د تو د شاعري شه لکه ډیر زیاتای تو چې وشول سنگرونه ته تو خپل کلمینه پیش کړی ډیر زیاتای تعداد دی ډیر زیاتای تو شاعري شه زیاتای اثرات شي کې اچ شاعري پش اثرات د مو د خپل کلام شاته پاتن لګي چې د شته کې به شي د خوند یشتا کنهشتا خو کله یو سنگر چې تو شاعري و بیاي سندره په غاشه چې وی چې کله ته ور وې تو ته چا محسوس کیږي کمی بشي درته پېښه محسوس کیږي کا ته خپل جون تعداد ورکوي چې ډیر شاعري مې کړی دو هم درکوي چې اکثر دمه په ټول سکرین باندې ټول میناواله ته او کوم شاعرون دي داسې وي چې نه پاته ورته لګي هغه ته مې دا یو سوال دی چې په خپل مخالکل کول څه دي پیرا یو اعلی دی بیا نن سبوار سړی پیرا زون بولی چې زه پیرا سیریا خو اصلاح ته ورکول لاژل ډیر ضروري دی لژنو زه چې یو شی ولیکم اول خو زه یو د کوم د کلی د وطن سوچ په وکړ یا په دغه خو مودا سره ټکای نوی استعمال چې چا په غور وګرځي په دغه خو څه داسې ټکای نوی چې د مو د مسجد کوم د پښتون بنیاد وخیږي سری شینډ شول ژبه شول مغزای شد دغه شینه چې پکیم اصول لګیږي په د میژ نه لګي اګه میژ ولګوي هغه د میژ د روتلین کې او د نوی نسل د پورا ضرر ده پنه ښه خبره بیا د چې نه ولګوي دا شی بالکل یوره دا ښه سوچ په وکړه هغه نه بعد بیا شکیم د مویستوزون مشرون دي شکیم وسره ټیم وي دا نشته چې لیا نور علام دی لیا اقبال دی لیا رحمت الله دی لیا شوکت عزیز دی لیا بل خو شکیم یو فریق ورسنډ یې کو چې تل نظر په وچاو بل تا ورسنډ کو هغه شکیم کمی پیشي سوي هغه بیا بسر وځي هغه نه بعد بیا ز شټډیو تا دا ډیره ښه خبره ده دغه نه بغیر خو ډیره کمی دا شاعري چې دوه د شاعري په خلک باندې بیا چې د سندره په شکل شروع شي ډیر زیاتای اثر اچوي په چې کا الفاظ صحیح نوي الفاظ استعمال یا الفاظ چناو صحیح نوي یا معاشره د خرابونه شنه د کردار ادا کوي ډیر د خو غونډه تا ویلي دي اصول مې داینن مې بیا هده تو په سکرین باندې چې څومره شاعر دی اصل شاعر ته مې دغه اصول دی فیک شاعري زیاتر غلیدو چې فیک شاعر ته تو تصول وکو مجبور د خپل ملي کلی دی خلک ته چې مجبور مې کوچ متخصص ولیکا خو هغه فیک شاعر ته داسې الفاظ ما استعمالوي او نه د لیکي
چې هغه د مو وطن ته د مو خویندې ته د مو ورینه ته د مو بچیو ته ضرر ګرځي بالکل درین ته داسې یو سوچ کشیږده چې اب د تو د وطن غمجن خلک د تو ځبېدلی خلک د تو داسې خلک شته دی چې په کور یې دوه ورکړي درې ورکړي کونډې رنډې نوستې دي یتیمون نوستي چې هغه د تو د کلام بوندې هغه خپل زړه دمه کوي ته داسې قدم کشیږده چې خوشحالي ورته محسوس شي دا نه چې الټا غلط طرف ته انقلاب بوندې ځینې خلک بیخي انقلاب ته ورمټه شوی دی په بوندې مو څه لیکلي نه دي وی چې ارڅی چې هر سړی رابوب د زونه جوړ کړي هر سړی رابوب د زونه جوړ کړي چې د غم یش کې ګینګړي کې چڼ یې جوړ کړي او ستن رو اوخلا ور سره سیر مزه روره بیا چې ګان خط په بیجی مشکڼې یې جوړ کړي په بیجی مشکڼې د خپل وطن رواج نو ورک نشي ستن رو اوخلا ور سره سیر مزه روره بیا چې ګان خط په بیجی مشکڼې یې جوړ کړي او تسلیم نوره بازوري ماین چې پوي شي بازوري ماین چې پوي شي په ګودر باندې چې زړه په بڼ یې جوړ کړي دا د وطن یو الګاډینو چې بدل بالکل د میش د خلک په بڼ یې چې داسې هغه د تیر وخت خبره مو نوي وخت راوړي اچھا لکه تو دغه خبرې نه د تو دغه شاعري نه ایو امید ها د خلک ته چې مشتو سه اشا وخت ژوند بیا خوشالیولای شي شو وخت واستلای شي چې په مثبت طریقه سره په شی طریقه سره مشاره وکړو خوشالي مش په لجون ته جوړولای شي کمیش تو سه کوشش وو خو میرا ته په کور داسې دوی چې خپل زړه ته خو چې خپل رابوب نه ووایي بل یې نه ورته وایي خو کوشش هم دا دی چې میږ هغه د غمجن زړي نه څه دي دا انقلاب خو هر اړیز غمینه خو دیر بوده د خوښۍ کله چانس وي نو زه دا یې چې د وطن خلک مې نه دی تا په شعر او شاعري کښې داسې ونازوي چې هغه پریشاني یې دې پې ورکه شي پریشاني ورکه کړي و د اکثره خو دا دی چې دا اکثر کمیشتو سه وکسي دا پریشان خبرې نه میشتو سه د علاقې د وطن باندې چې کوم حالات دي دغه نه هر سړی دومره تنګ دی ذهني دومره ځنې خراب دي ذهني خو خوشحالي غواړي چې چېرته میشته خوشحالي راسې وکړو نو د دغه د خلکو د پوره مو خپل ځون داسې ملنګ جوړ کړی دی چې پیغوري نه خو ډېر وره خبرې خو ډېرې یوسه خو د خلکو د خوشحالۍ د پوره چې زه د وړیکي سره وړیکی د مشر سره مشر او د خندو نه ډک په خندو باندې د ګرځوم په شعر شاعري څوک مې تنګ کو نه مې دي خفه کړي زه یې نو بدابي مو داسې وي چې د وطن مې د علاقې دا پته نه لګي چې څوک چې د مو خپلې خویندې مې ګڼلې دي شربوګ د روشي په مو باندې صرف اول دا نصیحت ورته وکړه چې د دغه شاعرونه سینګرونه دغه هغه نشته ضرورت د ټلیفوني یا د شال یا د بد بهرحال توس د پوره دی نیمېږ وخت دی وبور وي خو لکه د خپل کلام مو ته پته نه لګېږي خو چې د بهر نه زه مور وڅه بیا خاص کر هغه دردېدلی خلک بدابي ماف چې یو ځل چې وخوري څو ګزار د مینې ګرځي بیا ټول عمر بیمار د مینې په هغې خلکو باندې بیا ډېر اثر نه دی بیخي زیاته خفه شوم نو په دغه کښې مې داسې الګ ټکی نه دی استعمال کړی مور چې ایښي دي درونه ټکي کوم کلي وطن ته مې په شکر دی تر ویسه نه دی جوړ کړی نو مخته د خدای داسې وخت روالي نه شاید همیشه اکثر چې کله خبره کول یا ویني کسي یا شاعرونه سره ملاو کېږي د په شاعري شي ها د علاقې یا چې کوم داسې حالات وي هغې داره ډیب اثر وي په شی چې اور وي لږ دی چې چا زړه خوشحال وي عادل یا هم خفه شي نو په دغه چې داسې شاعري هم وي چې ته اور وي انقلابي مې شته انقلابي شاعري امو زړه ښه نرمخته کوي بیس په ترماندې غره باندې متاثرین په پشیر ووشتل مولانا مراج الدین یستو زاله دا وبخشي مو ترې پیر کې د زیدی نیاز یم په خدمت شوي سره د ټلیفون د نمبر کاپه و دا وړه اختیم شه موبایل د وردا سنه ولکه دا وسنو پیډینه شروع بالکل د مو یو هغه خلک هغه د ساغه حال د ژوند مې اول ورچو ملدا سلطان سرحدي غنا رباعي جوړه کړې د ویډیو د ژوند ټول هارمونی نه مې د جنگ سره بربود شو
د ژوند ټول ارمانونه مې د جنګ سره بربود شول. د سرې ماڼۍ بوغونه مې د جنګ سره بربود شول. د سرې ماڼۍ بوغونه مې د جنګ سره بربود. نو په ځنې خلک بونده بیا هغه یې پریشانۍ کلامینه څه دي از بخیر مخته کوه هم زه چې د وطن خلک مو د ګل غوندې وسوتلی که انقلابینه ته شو خپل هم په انقلاب شي په ژړو کښې شخ دي نو زه هم دا ژړو تپشي ورته شخ دې د خوشحالي چیرې وګورو. بالکل هر شاعر خپل سوچ دی مو دا سوچ دی نه دا ډېر بهترین سوچ دی دا د ډېر ښه سوچ دی ځکه هغه چې په ژړو پریود نه باندې چار نه کیږي خپل ژوند خوشحالول او د مسلې حل راوستل باندې چار کړل. بشکه دا سود او دا شاعري مو ته خبره وکړه چې دا شاعري چې دوی دا په خلک باندې ډېر زیات اثر اچوي هغه په خوشحالي انداز سره وي خوشحال انداز سره وي خلک ته خوشحالي ورکوي که نور نه وي ګنټه نیمه خدای دې لشي زړه په خوشحال شي. نو دغه بله خبره هر سي که چیرې ځنې بیا اول کشه چې سړي ته شي شوي په 2003 نه ماشومانو شاعري پېژندې نه کتابي نه او نه مې شوق نه کیسې وې خو په ځنې انسان چې دا یو کشش وي د شاعري خو خالي هغه غږ استلی نه وي هغه غږ یې استلی نه وي. نو چې کله کوم سړی په ځون باندې پوه شي چې د مو نه مود ګوډلي کېږي او د دغه شي نه مې بریک هنر لګېږي یعنې په ورتګ دی بیا مې د توسې په سکرین باندې هغه خلکې ته یو سوال ها دی چې هغه درونه کتل درونه لیکل کتل د هغې سره کلام په درندولي باندې بالکل غلط الفاظ نه استعمال کېږي کته شیرې الک د نن سبو چې د فیلټر دي ویلي نه دي شد دي بعد د شټینګ بوتلې دي دغه ته توجه ورکړي نو د تو ذهن او د تو شعر او شاعري هغه په هغه طرف کټینګ وخلي هڅي ها بالکل یو دا او بل مې په سکرین باندې ټول مشرونه ته یو بل خواسته سوال په عجزانه سره ورته کوو چې خپل مو ډېر خبره وړي دي ډېر پیغورونه مې وړي دي ډېرې کیسې مې وړي دي او د یوې شي غټې کورنۍ نه په کلي کښې یک یو زر وتلی دا فیلډ ته شاعري ته یک یو ځه نور هم پیره په فیملي شی نشته په فیملي کښې خو زه چې د مو نیکه و ملک جلندر خان د هغې سکال مسایب خندني خاني مې دو بیا په داسې فیلډ چې ګرځول او شورېدل دغه فیلډ ته او د داسې خندانه وتل دا یو د غره سرویول وي دومره مشکل پر و چوره مشکلات برداشت مشکلات مو دومره برداشت کړی دی چې د ساړې نه وخله په ښځې ودره ښځونې نه وخله په ځونه د کم کلیولې ودره کلیولې نه وخله حالانکې په ډېرې خلکې ودره چې هر قسم خبره مو برداشت کړې هدو پیغور مې هوړی دی مو زړه ورته دریوب جوړ کړی و چې دا خپل یک یو پروفیسر تر مې دی چې عابد خانم یې دی په ډېرې کلونې کښې دی ویستی پروفیسر دی دلته عابد نوم یې دی عابد مسعود چې د مو کشر تر دی یک یو یې دغه لشکي په مو باندې دغه و چې دغه شی خدای خپل کړي دی په یوه دریوبک شه دی که په تعلیم کې دلی زه دولې تللی به خو د تعلیم سره دغه شي تعلق نشته بغیر به هغه نه اسې چې لشکي هغه حوصله یې ډېر کړه حوصله یې ډېر کړه ها د محوصله ها دا هر څه د جوړول نور خو مشکلاتونه مو ته دم راغلي دي چې حالانکې د طالبونو دور شو خپل وزیرستان ها پورې پرې ایښی دی ښه مو دا مې هر شاته ها ویلي دي او نن په سکرین ها یایم چې که ښه لیکتی که بد لیکتی که کمزوری دی ښه شاعرون دي په مونه زه شاعر ځو نه بوله زه یې د شاعرونو شوګړ ځون بوله خو دومره مینه ورسره لرل که د خپل اولاد سره د خپلې لیکلې سره آیا دا خو وطن دی چې د پاکستان کې د شیرخه پورې پروتې شفمونه لیکل پروتې نشي او بیا مې هغې پلور ته هغې تره ته سوال دی هغې خلکې ته چې کیم په زوی په ورور باندې پوهېږي چې د مو د بچي خپل لیکتی فیک نه دی یعنې خپل لیکل کو هغې خلکې ته مو په عاجزانه سره سوال دی چې دی د خپل منزل ته پرېږدي دی دا په پیغوري نه کمزوریوي دی دا په واللې ټاکولې باندې حالانکې داسې وختي نه کاپې سوي مې حدیث یې راغلي دي ورته خو لیکلي وي دغه پکښې تلل چې کاپې مو سوي وي بیا مو یو داسې محفوظ دوی مینده که چې لیکلو مې کول چې دا مې د سکول دي لیا
دا څه داسې ضروري کاغذ دي بهرحال محفوظولو مې په ټیم سره بیا لږ کې د مو عمر هم داسې و چې زیتي پا کیسه تېره شوله خو ورته ومې وي چې که زیتي څه شی هم وي که مې راغلو نو اول جذبه د مو جوړه کړې رسول بادشاه مرحوم صاحب وه چې په ګل امام شه میداني پروګرام و یمو یې دوی ټاپي وې د مو ملګري وړې وې دوی سندرې مې ده ته لیکلې و پانه مخ شه زه مې داسې د کیسټ دور وای کیسټ و بالکل کیسټ دور و ټپینو چغو خستی وي کیسټ و ډکېدلې اټاپې چې لیدلې وې رسول بادشاه مرحوم صاحب ورته ویل جنت نصیب کې چې دا ټاپي زه یې نو اټاپي چې ده وویللې د مو زړه ته یو دومره جذبه جوړه شوله مو خو په ریکارډینګ په میوزک شه دا کیسې نه وې اورېدلې چې زه بیخي نن هپکشه شاخي متصبابه ګرځېدلی رسول بادشاه مرحوم څوک و د ښه څوک و د بد یودوي د شاعرۍ په سپېره سیوره یوره څوک و د ښه څوک و د بد یودوي د شاعرۍ په سپېره سیوره یوره دو الهي هوو د خدای د لوریا چې په ادب نشه به سوره یوره یو الهي دو الهي هوو د خدای د لوریا دو الهي هوو د خدای د لوریا چې په ادب نشه به سوره یوره چې په ادب نشه به سوره یوره ته د انصاف په تله هر څوک تالی ته د انصاف په تله هر څوک تالی و خوش قسمت یا د کندوره یوره و خوش قسمت یا د کندوره یوره پښتو په دوی سترګې ړانده مه پرېږده پښتو په دوی سترګې ړانده مه پرېږده رواج د کلي به دستوره یوره رواج د کلي د دستوره یوره او د خپل وطن په قدرمنه لهجه د خپل وطن په قدرمنه لهجه تو زون رنځیر دی په بیموره یوره تو زون رنځیر دی په بیموره یوره او مینا شاندا په مینا فخر کوه مینا شاندا په مینا فخر کوه په مینا سوی غم خوره یوره په مینا سوی غم خوره یوره او چاته په سترګې کښې اغزی غړیږي چاته په سترګې کښې اغزی غړیږي مته ملهم یې تسلیم نوره یوره مته مرهم یې تسلیم نوره زبردسته نو داسې لکه اګیلا د هپې شکړې دو ویلنه شاعري د غاده کړې چې دا شاعري په یو بیت شمه ارته طرف دی بالکل وسکا په پیرا شعر او شاعري غزل شته یو دوی تارګټ کې چې یاره دغه هغه هنشي نو داسې د پکور دو چې په یو بیت شي یو لیکه شي یو شعر شي ته اشاره یو پالټه ته خلک ته هر قسم فیل ته په یو شعر شي اشاره وکړي خلک ښه خبره دو میشته څه وخت په ماشه شي ډېرې برایۍ دي ډېرې خرابۍ دي په چارو چې میږه هغې برایۍ په سماول باندې چار وکړو بجای دا چې چوکه چاته خوښي ورکوي یا ښه کوشش کو میږه هغه ته لیارې رکاوټي نه جوړي دا نه دي په چا ښه داسې ارمون دی دی چې پیره شوی نه وي یا څه داسې خوب دی دی چې ته کمیږه وزیرستان په حواله سره وکسي علاقې په حواله سره وکسي نو تو باندې نور شاعرون په غا سره وکسي څه داسې نیمګړی خوب دی پوتې دی چې پیره شوی نه وي ارمون ارمونینه خو د ژوند ارمونینه د مو ټول پیره شوي دي الحمدلله ماشاءالله خبره ده یو ارمون ته خپه و چې موږ په مرګ نه مخ شي خو هغه د سکرین د شو کولی نه دی هغه داسې نه چې څه داسې د بې چوکټه خبره ده د یوې حدیثې مخ راغلله چې هغه حدیثه ورباندې راغلله نو هغه ارمون مو کړی و چې د مو په ژوند باندې دغه منزل مو خپل سر ته رسولی و مطلب ارمون د ریاشته هغه ارمون مې خدای د څو شپې مخکې کېږي چې هغه کیم دوم کوشن ته خپه و خدای پکښې بري که نو درته ووایم چې کومه دته په انجم آباد چې یوه واقعه راغلله چې د سیفور علي مې په نوم باندې یادېدله او هغه کومه شهیده شوه په چوړي سره او د سیفور ارمون د مو زیات و مو چې پکې سینه کښې قدم وخاست د مور د ژوند ارمون و نور مې ټول پیره شوي بس هغه ارمون مې پیره و هغه مې هده سوري د مخکې کیس و چې هغه درې سره جینکې بالکل تاسو مې شو عدالت بقاعده بالکل یا خو بیس هغه درې سره ختم شي شمیر کا
بس نور مزیتی د ژوند یو سیکونس دغه ارمان هم دی پته شو اکثر تو چه تعلق ته و نو هغه مې لکه چا ډیره دردناکه واقعه وه بیخي مې ویس خلاص وچه شوله زه چې دیخان با ضرورت ارڅم په لشرار بعد بیرو په غنجم آباد گله ته زړه نشم نیولی چې زه داسې شارټ کټ پر ووځم هغه د مو سکه خورځه وه فرجه دی وه او په کورس مې هسته را کړې وه مور پلور دغه خو په هغه وخت چې د مو سره پوته شوې وه یو ګردي مریضه وه نو سبکینه ته هم داسې وه چې په موټر سایکلو مې وړله سړونه په دا ژمي کښې پوره خوندي وه حالانکه په خپل کور شی باندې کولې د زوی ته مې هم دا خیال و چې مو چې که په عمر شي د لږ بستر وي بهر مې زړه نه پې کېده دغه درمه مې ګرونه وه او که یتیم شوله خلق په مور په پلور یتیم شي زه په دغه نازولې خورځه یتیم شوله چلو یو شاعر چې خلک ته خاندو ورکوي خوشحالي ورکوي هغې په ژوند شي هغې په فیملي شي دومره سختې واقعې ها تېرې شوې دي یقینا ورته یایي چې د چا په خاندو باندې یا د چا په هغه باندې مه غلطېږئ چې دا انسان که خوندي دغه خوشحالي یا دغه چا تکلیفونه نه وي لیدلي چه پیغام ورکوي اخري شي خلکو ته بس پیغام خلکو ته دا دی چې دوی شپې ژوند دی د هر چا سره دومره مینه وکړي چې هغه د په هر دوی شي نازوي او چې څومره نفرت دی دغه ګیله د زړه نه وبوسي لرې کړي تعلیم ته خپل زوی ورکړي آیا په خوندې لیڼه بوندې دا هم بده مه ګڼئ چې د مو خور لیر سکول ته راونهدو نه کوشش یې دا کوي چې هغه هڅه رڼوي ته ووځي اخر داس وخت پرې راغلی وي چې په پردي لغري شی دی نو په پردي لغري کښې ورته چې جاهله دودا په څه نه پوهېږي په هغې وخت شو بیا کیدای شي د خور د لیر په خوله څه داسې خبره هم وځي چې پلوره دره په توره شپه کښې د نه وایي پرېښي یو مې دا پیغام دی بل چې څومره ژوند دی د مینې ډک یې تېر کړي خوندور یې تېر کړي نفرت یې مخې ورکړي چې څومره کښلولی د وطن او د خپلې خلکې بل خاص کر د خپلې ژبې ورکول نه دي په چا بیا مې دا خاص کر شاعرون ته دا سوال دی او دا مې نسج دی ورته چې خپله ژبه په مخ یوسې په چا نه هم کمه ژبه نه ده مهرباني ډېره مهرباني شکریه دغه و د نوش سره شاعر تسلیم نور چې تخلص یې زرځای دی د خبرې تصور وی دی چې د کوشش دی چې څومره خلکو ته موږ خوشحالي ورکولی شي څومره خلکو ته موږ مثبت ښه پیغام ورسولی شي څومره د انسانیت خدمت کولی شي په چارو چې موږ دغه وکړي هر انسان ژوند چې غم خوشحالۍ تکلیفونه او ازمیښتونه دا رودرېمې دا د ژوند حصه ده د په ژوند چې کومه تکلیف راغلی وه کومه واقعه شوې وه هغه تصور ویدله امید لري چې مخته د خدای موږ داسې د هر قسم ازمیښتې نه بچ وساتي انسانیت خپروئ د انسانیت د پوره چار کوئ متروکئ اجازت د الله په امان